د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د پولیس اصلاحاتو په لړ کې ملاکنډ لیویز کې هم د آنلاین اف آی آر اندراج او لیویز ګاډو کې د ټریکر سیستم نصب کولو دستوره شوې ده. صوبایي وزیر شارام ترکای او چیف سیکرټري محمد اعظم خان دغه پرانسته کړې ده. د عمران زریاب راپورټ. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د تبدیلی دعوې تر کافي حده رښتیا شوي او په پولیس اصلاحاتو کې د صوبایي حکومت لخوا د آنلاین اف آی آر اندراج یو نوی اضافه ده، کوم چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا ځانګړی قدم دی. پولیس شعبه کې اصلاحاتو کې د ماډل پولیس سټیشن جوړول، آنلاین اف آی آر او د پولیس ګاډو کې د آنلاین ټریکر سیستم نصب کول د پختونخوا حکومت د ټولو نه لویه کارنامه ده. پختونخوا حکومت د ګاډو مانیټرینګ او ډیزل منیجمنت په غرض د ټریکر سیستم شروعات د ملکند ضلع نه کړي او ملکند لیویز په ګاډو کې په وړاندې ځل د ټریکر سیستم نصب کولو په باقاعده توګه پرانیسته شوي. صوبایي وزیر انفارمیشن ټیکنالوژي شارام خان ترکای او چیف سیکرټري محمد اعظم خان د دې سیستم پرانیسته وکړل. د وزیر اعلی صلاحکار شکیل خان او کمشنر ملکندوی جنزیر الاسلام هم په دې موقع موجود وو. ډیپټي کمشنر سلمان لودي صوبایي وزیر او چیف سیکرټري له د آنلاین اف آی آر او د لیویز ګاډو کې ټریکر نصب کولو په اړه بریفینګ ورکړو او دا خبره په ډاګه کړه چې د آنلاین اف آی آر د اندراج سره به د خلکو غلط فهمي او شکایت هم کم شي. चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उनके साथ होम सेक्रेटरी, उनसे भी मेरी बात हुई है. इंशाल्लाह इसको अभी हम आके लेके जाएंगे और इसमें ऑनलाइन FIRs का हमने जो एक्चुअल सिस्टम है उसको भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके साथ साथ जो होम डिपार्टमेंट के साथ इसका लिंकेज होगा, जो वांटेड लोग होंगे या उसका एक रिकॉर्ड भी होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं. आम चेक पोस्ट पे भी इसके एक्सेस होगा, कंप्यूटराइज होगा, बायोमेट्रिक से हो सकता है, फेशियल रिकग्निशन से हो सकता है. د آنلاین اف آی آر اندراج او پولیس نظام کې اصلاحات کول د خیبر پختونخوا حکومت یو لوی قدم دی. د کوم لوجي چې بعد عام ولس په ژوند کې اسانتیاګانی پیدا شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.